په دې ویډیو کې مونږ خاص کر د سمارټ ویټ کورس په حواله سره او د کمزورو جنکو د کمزورو الکانو په حواله سره خبرې کوو او د یو داسې کورس ښودنه تاسو ته کوو چې د هغې سره ستاسو وجود غټیږي نه بلکې ستاسو وجود سره سمارټ کیږي. یعنی هغه څوک چې هغه دا وایي زما وجود انتهایی کمزور دی، زه انتهایی خوراک کوم یا خوراک زه بالکل نه کوم، که هغه جنکۍ دي او که هلکان دي، هغه دا وایي زه په ځان ډېر زیاته خرچه وکړم، ډېر ښه جوړه ځان له والم، ډېر ښه سینګار وکړم، زه ډېر ښه خوراک وکړم، ډېر ښه رسټورنټس ته لاړ شم، خو د هغې باوجود زما وجود د ټس نه مس نه شلو، بالکل زما وجود گروت نه کوي. که زه خپل باډي سټرکچر ته ګورم نو کوم ځان له مې کوم سینګار مې کړی وي، کومه جوړه مې ځان ته اغوستې وي، په هغه جوړه باندې کومې پیسې ما ورکړي وي، په هغه سینګار باندې کومې پیسې ما ورکړي وي، زه په هغې باندې بیا ستومانه یم ولې چې زه کوم یو فنکشن ته لاړ شم او څوک هم را سره لاس میلاوي یا څوک هم راله غاړه راکوي نو د ټول نه وړاندې راته دا خبره کوي ستا په وجود باندې څه چل شوی دی، یا لکه ته ولې نه غټېږي، یا ستا د وجود ولې وده نه کوي، که هغه زنانه دي او که نارینه دي او هغه دا غواړي چې زما وجود د سمارټ شي. موږ دې نه وړاندې هم دا خبره کړې ده چې موږ د موټاپې خبره نه کوو، موږ د وجود د سمارټ کېدو خبره کوو. یعنی هغه څوک چې هغه دا ګڼي زما وجود کمزور دی، زما خپې کمزوري دي، زما لاسونه کمزوري دي، زما څومره فکر دی هغه به انتها ډېر زیات کمزوری دی او زه غواړم چې هغه زه خپل نارمل حالت ته راولم یا بهترین سایز ته راولم چې زما سره کپړې هم ښه ښکاري او زما چې کوم سینګار کړی وي هغه هم ما سره ښه ښکاري. هومیوپیتي کې داسې بهترین میډیسنز موجود دي چې د هغې سره د انسان د وجود کوم گروت دی یا کوم گروت هارمونز دي هغه ورسره اکټیویټ کیږي او هغې نه مونږ یو ډېر بهترین کورس تیار کړی دی. اوس یو بیمار هسپتال ته راځي او دلته خپل انویسټیګیشن کوي نو ډېره ښه خبره ده چې معلومات وشي چې ولې ریزن څه دی چې د وجود گروت نه کوي، خوراک هم کوي او د هغې باوجود د وجود گروت نه کوي. خو داسې خلک مشته دی چې هغه دا ګڼي زما په وجود کې هېڅ مسله نشته دی او د هغې باوجود هم زما وجود گروت نه کوي، وده نه کوي. نو د هغې دپاره مونږ یو ډېر بهترین کورس د هومیوپیتي د مختلف بهترین میډیسنز نه مونږ تیار کړی دی چې نوم ورته مونږ سمارټ ویټ کورس یعنی SWC کورس نوم ورته مونږ ورکړی دی. که یو زنانه دلته نه ځان ته اخلي دا یاد ساتئ دغه کورس بل ځای کې نه ملاویږي، دا زموږ د پېښور ښار هسپتال کې ملاویږي یا زموږ د صوابۍ په هسپتال کې ملاویږي یا زموږ د چارسدې په هسپتال کې ملاویږي یا زموږ د هسپتال چې کوم ځای کې برانچز دي هغې کې تاسو ته ملاویدلی شي. تاسو کوشش وکړئ که تاسو پېښور سره نږدې یې دلته به څوک راولېږئ، که د یو زنانه دپاره اخلی د جینۍ دپاره اخلی نو تاسو به ورته SWC یعنی سمارټ ویټ کورس فار فیمیل به ورته یاد کړئ او که د هلکانو دپاره اخلی نو میل دپاره به ورته یاد کړئ هغه به درته درکړي او که د ماشومانو دپاره اخلی نو چلډرن به ورته یاد کړئ انشاءالله تاسو ته به درکړي. او د دې طریقه کار دا دی چې د روټۍ نه د ناشتې نه کم از کم یو ګنټه وړاندې استعمالول دي. د دې د استعمال دوران کې 15 ورځو پورې 10 ورځو پورې بعض اوقات بیمار دا وایي ما باندې سترګې تورې کېږي، د هغې د ټول نه غټه وجه دا وي چې د دې BP کمیږي. د BP د کمېدو دپاره تاسو ورسره چې څه استعمالوئ انشاءالله دا مسله به 10 ورځو کې دننه کور کېږي چې تاسو دا کورس سرته ورسولو 3 میاشتې ستاسو وجود به نارمل وي او په دغه ځای باندې به بالکل ودرېږي. بیا اکثر دا خلک همداسې شته دی چې هغه دا وایي زه چې کورس مې استعمالولو زما وجود ښه و اوس چې مې پرېښی نو زما وجود بیا دوباره کمزوری شو. که تاسو ښه خوراک وکړلو او هغه خوراک چې هغه ستاسو وجود له وده ورکوي هغه خوراک که تاسو ښه وکړلو نو ستاسو وجود به په دغه ځای باندې پاتې شي. که نه تاسو په کدو ټنډو باندې وخت تېر کړلو نو ستاسو وجود په دغه ځای باندې بالکل نه پاتې کېږي. نو د هغه څوک چې هغه انتهایی کمزوري دي سمارټ ویټ کورس واخلئ او خپل وجود کې یو نوی چینج راولئ.